د بېنظیره د روپو لپاره چې کم کسان رجسټریشن کوي یا دوباره اندراج کوي یا مخکې کړی نو دا ویډیو د هغه کسانو لپاره لازم ده ځکه د سیټ به تاسو ته ښکارېږي د قسم د دې په باره کې کمنټس کړی دی هغه وایي موږ 2500 روپۍ ورکړي دي خو زموږ کار چې دی دا ونه شو نو دا کار د څه د وجې نه ونه شو چې هغه 2500 روپۍ ورکړې او بیا هم دغه کار ونه شو داسې به نور کسان هم هغو به هم د دې دپاره روپۍ ورکړي نو کوم کسانو چې روپۍ ورکړي هغه هم لاندې کمنټس وکړئ که کار یې شوی او که نه خو کمنټ چې دی دا لازم وکړئ نو ځینې کسان یې د دې دپاره روپۍ ورکوي هغه وایي چې زموږ دا رجسټریشن وشي او موږ ته په راتلونکي وخت کې دا روپۍ میلاو شي نو په روپو باندې دا میلاوي که نه میلاویږي نو ځینې دې څیزونه دي چې هغه په روپو باندې هم نه میلاویږي لکه اوس د بېنظیرې دا روپۍ دي نو دا انلاین ریکارډ چې دی دا ګوري اوس خو به هغو تاسو له چې کم معلومات دي هغه به له صحیح ور واچوئ که په دفتر کې کم کس ناسي هغه به ستاسو معلومات صحیح ور واچوي لکه د کور معلومات به له ځای ور واچوئ هغه به چې کور پردی دی دغه شانتې د ده په کور کې چې دی پنکې نشته فریج پکې نشته داسې قسمه قسم څیزونه چې دی هغه پکې هلته کې ور اچولی شي خو ځینې څیزونه انلاین پراته وي انلاین مطلب دا دی لکه وس هغه ستا په نوم باندې ګاډه ګوري نو ګاډه ستا په نوم باندې دی دغه شانتې ستا په نوم باندې اکاونټ ګوري نو اکاونټ ستا په نوم باندې دغه شانتې د بجلی بیل ګوري نو د بجلی بیل چې دی هغه ستا په نوم باندې که هغه وایي چې په کور کې یو پنکه او په تا پسې 300,000 روپۍ بیل راځي نو هغه به وایي چې څنګه یو پنکه دومره بیل خو په یو پنکه پسې نه راځي نو داسې قسمه قسم هر سره چې دی هغه انلاین پراته وي ستاسو انلاین پراته نو د هغې د وجې نه چې دی دا روپۍ تاسو ته نه میلویږي بل لا کم کسان چې د دې دپاره روپۍ ورکوي نو دوه روپۍ ورکول چې دي دا ناجایزه دي بل لا چې هغه تاسو په دې باندې نشي هیل کولی هغو خالي معلومات تاسو نه والئ هغه ډایرکټ اسلام آباد ته ځي چې اسلام آباد ته لاړ شي د هغه ځګي نه به ته هیل کېږي د دې ځګي نه تا څوک نشي هیل کولی د دې ځګي نه خو معلومات ورکړي تا له به سکور کم جوړ کړي خو کله چې هغو د دې انکوایري کوي او معلومات یې کوي د هرې محکمې نه هغو تپوس کوي ستاسو د جایداد هم تپوس کوي د اکاونټونو هم تپوس کوي دغه شان د پاسپورټ هم تپوس کوي شناختي کارت د هر قسمه شي چې دی ستاسو تپوس وکړي چې هغه تپوس وشي د هغې نه وروسته بیا تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی هغه اهل کوي نو د هغې نه وروسته تاسو اهل کېدی شئ کوم چې زاړه کسان دي او که نوي کسان دي زاړه کسان چې دی دوباره اندراج کوي نو د هغو هم دغه معلومات چې دي دا حاصلېږي نو چې کله دغه حاصل شي د هغې نه وروسته تاسو له سکور درکړي سکور درکړي نو که هغه سکور ستاسو د 32 نه کمي نو بیا تاسو دا روپۍ میلاویږي ځینې کسان په ورځ باندې موږ ته ووایي زموږ سکور چې دی دغه جوړ شو نو دغه سکور نه دی هغه په 15 منټه کې جوړېږي چې کله هغه ریکارډ ور وغځوئ نو سکور چې دی هغه هلته کې هغه ته شو شي چې دومره د دې سکور جوړ شو نو هغه صحیح نه کله چې لاړ شي د هغه ځای نه انکوایري معلومات هر سره وشي او وروسته راشي او ته د پروګرام دپاره ایل شي نو هغه صحیح سکوري نو د هغې په ترو باندې چې دی بیا تاسو ته دغه روپۍ میلاویږي نو کم کسان چې روپۍ اخلي هغه هم ناجایزه کوي او کم چې ورکوي نو دغه هم د ځان سره ناجایزه کوي په روپو باندې چې دی دا کار نه کېږي بل دا مکمل پرې دی لکه د دې رجسټریشن چې تاسو کوئ دا به مکمل پرې کېږي بیا اکثر ځینې کسان وایي حکومت د خلکو نه روپۍ واخیستې لکه څنګه چې په سولر کې موږ 300 روپۍ ورکړئ نو د هغې رجسټریشن چې دی هغه هم انلاین کېدلو نو ځینې شیزونه چې دي په هغې کې روپۍ چې دی دا مو ورکوئ د روپو باندې دغه کارونه چې دي دا نه کېږي نو کومو کسانو چې روپۍ ورکړې هغه هسې په زول ورکړې دي نور د هغو له طرفه چې کم کسان اهلي دا به هغې کسان ته دا روپۍ میلاویږي